پسو قسمونا غمونا راغلل پسو قسمونا اول خدا کی زندگی موٹیرا گران شوالا حیا مولان دی غیرت خون موران شوالا دی پریزگارو زندگی دیر پریشان شوالا زنتا مر گئی لٹوی دی پنا زئی لٹوی بدای شوی پاکی پو دیندارو الزمونا راغلل پسو قسمونا ہے غمونا راغلل پسو قسمونا دا چپر دا پا امن ندا زنایان شولوارا نوران دا خزی خواهش کم لری لدیان شولوارا دی پلار پوزوی بندی زور نشتا پوڈریان شولوارا پسانی میں مایندی دوی پنغ میں مایندی انگریزی صرف کالا گیرا پیشنونا راغلل پسو قسمونا ہے غمونا راغلل پسو قسمونا دریا دا چپ پیسو بندی قتلونا کوي نا حقی ویني تو یوی دسی ظلمونا کوي سمکا سمان دی جہنم ورتا سوالونا کوي نن کا ظلم تا گوری بیا با مسلم تا گوری سوا دا شرک نورا ہر قسم جرمونا راغلل پسو قسمونا غمونا راغلل پسو قسمونا سوی بودا بلار سرا پو جنوی پا غصا کی بوی لور بودا مور سرا اختاوی پلنجا کی بوی ورور بودا ورور نپوٹا والکوی پغلا کی بوی رحم دے چام وڑا احسان زرا موڑا سلا رحمی داڑی وڑکڑا زدونا راغلل پسو قسمونا غمونا راغلل پسو قسمونا دی گل صدات وزیر پتا جبا جلا نکوی جوندون یہ تیر کپ پیدا چی پیار مان نکوی یو زل چی بنش بیا بذکر تمیلا نکوی دی شاعرانو نوابا بڑی بائی داسی سلاب دی شاعرانو نوابا بڑی بائی داسی سلاب وورز بواور چی دمرگی لنو ناراغلل بسو قسمونا ہے غم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد گرامی قدر سامعین و ناظرین حسب معمول لسوال و جواب نشست دارالافتاء والقضاء پشاور نه تاسو سره مخاطب یو تاسو سوالونه وي او رئیس دارالافتاء والقضاء پشاور حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه تاسو د شرعي مسایلو جوابونه تاسو درکوي او د کمنټس په ذریعہ او دغه ټلیفون نمبر چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دی په ذریعہ تاسو خپل سوالات موږ نه کولی شئ او ورسره د پروګرام مخکې شیر کې چې څومره خلک مخکې ووري او هغوی ته علم حاصل شي د مسایلو تاسو لپاره صدقه جاریه وي انشاءالله شروع کوو جی وړومبی سوال موږ سره دا راغلی چې ډاکټر ذاکر نایک د پاکستان ته آمد په حوالې سره مختلف مباحث روان دي په حوالې سره تاسو خپل موقف هغه تاسو وضاحت موږ ته وکړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب زمونږ بعض ملګري مونږ ته وایي چې کم کتابونه مونږ د پر مفید دي چې هغه مونږ مطالعه کړو کم چې علماء کرام دي طلباء کرام دي مفتیان کرام دي یا تعلیم یافته
چې عصري علوم یې څه نه څه حاصل کړي دي د ټولو لپاره په نن سبا دور کې په نن سبا زمانې حالاتو مطابق ډېر ضروري کتابونه دلته زمونږ یو ملګري راوړي دي او مفتی عبیدالرحمن صاحب په خپله د مردان ولا هغه لیکلي دي او دلته موږ ته راوړي چې موږ وکتل نو دا ډېر بهترین کتابونه دي. اصول تذلیل نن سبا خلک وایي دا ګمراه دی او دا ګمراه دی. د اصول د تذلیل په دې کې په اردو ژبه کې ډېر ښکلي ذکر شوي دي. نو دا کتاب د هر یو کس ځان دپاره والي او دې سره سره د هغه مفتی عبیدالرحمن د مردان د اصول تکفیر لیکلی دی چې نن سبا د کفر فتوی لګي. اصول تکفیر ډېر ښکلی کتاب دی. د لوی کتابونو نه استنباط کړی دی او په اردو کې لیکلي. په دې باندې تقي عثماني صاحب تقریض کړی چې دا ډېر بهترین کتاب دی. د دې سفارش یې کړی تقي عثماني صاحب چې عالمان طالبان دا دی وګوري، پنجپیریان دی وګوري، بریلیان دی وګوري، دیوبندیان اهل الحدیث دی وګوري چې په یو بل باندې کفر فتوی نه لګي، علی اطلاق کفر فتوی نه لګي. دارنګې دین و مذهب دا مفتی عبیدالرحمن صاحب لیکلی. زه به د کومه نمبر دی به تاسو ته وښیم، تاسو د سره رابطه وکړئ چې د نورم کتابونه ډېر ښکلي لیکلي چې ستاسو په هغې باندې مطلب پوره کېږي، مقصد پوره کېږي. او ډېر ضروري دي چې عالم یو دا کتابونه زده نه وي، ویلي نه وي نو بیا نیمګړی دی عالم. ښه نو دغه مفتی عبیدالرحمن صاحب مکتبه دارالتقوا مردان د ده نمبر دی 0393 26 101. بل نمبر یې دی 0314 30 17 364. لاندې کمنټس کې به هم زمونږ ملګري د کتابونو تصویرونه ولګي چې هغې کې نمبر یې هم راځي او د 3 کتابونه د تصویرونه به هم تاسو ته ولګي. نو تاسو د پر ډېر بهترین کتابونه دي او دا مفتی صاحب ډېر عاجز او فقیر سړی دی. اول ځل ما سره میلاو شو نو ما کتابونه ما ته پرېښودل چې ما وکتل نو ما ډېر فایده ترې حاصله کړه. ډېر بهترین کتابونه دي او ډېر ضروري کتابونه دي عالمانو دپاره. هره لایبراري هره کتابخانه د دې نه چې خالي نه وي. د نن سبا دور زمانې مطابق ډېر بهترین او ضروري کتابونه دي هر خاص او عام دپاره. جی بله مسله ستاسو دا چې ډاکټر ذاکر نایک متعلق تاسو وایي چې د فضا کې هوا روانه د خلک خبرې اترې کوي. زمونږ خو د اول نه موقف دا و چې الحمدلله مونږ کم موقف اختیار کړی دی، په هغې کې بیا مونږ رجوع ته ضرورت نه راځي. زمونږ اول نه موقف دا و چې ډاکټر ذاکر نایک د اسلام دپاره ډېر خدمت دی او دومره خدمت یې دی چې دومره خدمت د یو مسلک یو ملا د پورا مسلک دومره خدمت نشته. د اسلام دپاره په خبره باندې اول ځان پوهوئ. د اسلام دپاره د ډاکټر ذاکر نایک الله پاک دنه یو داسې لوی خدمت اخلي لکه څنګه ته به وایې چې ځینې خلک وایي د خو د مروجه مدرسو کې سبقونه نه دي ویلي. نو حاجی عبدالوهاب صاحب سبقونه ویلي د دعوت تبلیغ عالمگیر کار الله ته اخلي که نه. حاجی عبدالوهاب صاحب الله دې وبخي اخیستی دی که نه. الله پاک چاته محتاج نه دی چې عالم نه کار اخلي که غیر عالم نه اخلي که ډاکټر نه اخلي. ذاکر نایک چې کوم دی هغه علم زده کړی دی، مطالعه دومره زیاته کړې ده چې الحمدلله ډاکټر ذاکر نایک نه سیک جواب کولی شي، نه عیسوي جواب کولی شي، نه یهودي کولی شي. اسلام یې صحیح اسلام یې خلکو ته ورسو او په د دوی په ژبه کې ورسو. داسې یو عالم نشته اسلام باندې چې څومره شبهات و هغه د ختم کړ. الحمدلله ډاکټر ذاکر نایک د اسلام متعلق چې څومره شبهات و هغه د ختم کړ. ما په خپله دایره کې محدود تور کار کړی، تا په خپله دایره کې محدود تور کار کړی. ډاکټر ذاکر نایک په انټرنیشنل لیول باندې یو عالم د برابر نه دی، یو د مثل نشته په دې دور. اول نه مونږ دا ویلي و، بیا مونږ چې دی راتلو خوش آمدید دپاره مونږ ورته تحریر ولیکو. نو د تنگ نظره دا کوی چین د خان چې کم دي دوی کمنټونه کول چې دا خو تا غلطه نظریه ده، علماء دیوبند نظریه دی نه ده، د الله بندګانو دا داسې غټه اجتهادي مسله نه ده چې عالمان په دې باندې اجماع وکړي مونږ به ورپسې ځو. دا خو یوه نظریه ده. نو دغه علماء دیوبند اوس واورئ چې د چا چا نومونه تاسو ښودل چې عبدالوحید قریشي صاحب، الیاس ګومن صاحب، فلانا 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 دا د خلاف دي. هغو بیانونه واورئ، هغه اوس څه وایي. خپلو خبرو نه یې رجوع وکړه او که نه. د کوی چین د خان مه جوړېږئ چې استاد درته څه ووایي، استاد به خپل څه ذاتیات وي. دین اسلام چې کتاب نه بیانوي هغه پسې خو ځه، خو چې د خپل ذهن نه څه ووایي نو تا ته هم الله ذهن درکړی، تا خپل ذهن استعمالوه. ډاکټر ذاکر نایک په اسلام باندې ډېر احسانات کړي دي. الله پاک دې دله ژوند ورکړي، الله پاک دې دته نور هم ترقي ورکړي. د مسلک پرچار نه کوي، خبره ځان پوهوه. ډاکټر ذاکر نایک د مسلک دپاره کار نه کوي، د اسلام دپاره کار کوي.
اوس یو طارق جمیل صاحب چې دی مسلک د پر کار نه کوي، اسلام د پر کار کوي. طارق جمیل صاحب ٹھیک دی، مسلک د پر قطع نه کار نه دی، خو اسلام د پر کار کوي. ټول خو خي ټول مسلکونه ولا ذاکر نایک چې دی هغه د مسلک د پر کار نه کوي، اسلام د پر کار کوي. نو د خلاف ما ودرېږئ، کوئی چند خان ځان نه مه جوړوئ. هغه خو ما وویل چې د خو د نبي علیه الصلاۃ والسلام سنت ژوندي کړ. مشرکینو هغه هم ملک بدر کړی د مکې نه، او ډاکټر ذاکر نایک مشرکینو د هندوستان مشرک نن سبا په هندوستان کې صرف دي. مشرک د مکې ولا چې کم وکنه هغه صرف په هندوستان کې دي، د مکې مشرکین نور ځایونو کې نشته. د مکې و مشرکینو پشه نو هغه د مکې مشرکینو د هندوانو چې د ډاکټر ذاکر نایک د ملک نه بهر کړ چې ته خلک مسلمانه. یورپ ولا نه پریدي، انګریزان یې نه پریدي، امریکا یې نه پریدي. الله بندگانو خلکو دا پروپاګاندا کوله چې دیتا امریکا پیسې ورکوي، هندو دې دا پر پیسې ورکوي چې خلک مسلمان کا. د کوی چندخانی چې استاد نه سو اوره بس بتا هغه خبره نیولي. لک شانته وسعت پزان کې پیدا تنگ نظری ما کوي. ډاکټر ذاکر نایک د پر دعاګانې کو، بهترین شخصیت ته، علمگیر شخصیت ته. جی فروغی اختلاف خود مونږه امام شفیع سره دی، فروغی اختلاف خو زمونږه د امام احمد بن حنبل سره دی، امام مالک سره زمونږه فروغی اختلاف دی. اوس په هغه مونږه مدح نه کوو، د هغه په امت باندې چې څومره احسان دی هغه به نه بیانوو. ډاکټر ذاکر نایک فروغی اختلاف دی، خو لیکن په امت باندې په اسلام باندې چې څومره احسانات کړي د هغې مونږه نشکري نه کوو. نشکره مه جوړېږئ. خاص کر کې زه د علماء دیوبند طلباء کرام او طلبا د دیوبند ته وایم چې ځان نه کوئی چندخ جوړ نه کړي. تا استادان اوس رجوع کوي که نه، هر یو خپله خبرې نه رجوع کوي چې دا ډاکټر ذاکر نایک را اول یې وی چې د بیانونه اورېدل ناجایز دي، حرام دي. ولې کم دلیل دی د الله بنده؟ اوس وایي چې جایز دي. دې خبرو ته سوچ مه کوئ، غور مه کوئ. څوک چې اسلام ته خیر رسوي، هر څوک رسوي، هغه ته دعا کوئ، هغه سره تعاون کوئ، امداد ورسره کوئ. مخکې سوال وایه. یو عبدالعتیق الله دا څنګه نوم دی؟ سلام کړی. وعلیکم السلام. ملیشین الله پاک ته کامیاب کی. ظاهر شاه صاحب تا دی الله کامیابی نصیب. هم درد وای چې یو ځری په خلافت باندې خبره وکړه. دی الله بنده د خلافت د قیام د پراخو زمونږ ټول علماء کرام، طلباء کرام، د علماء دیوبند کوششونه دي. که سیاست په میدان کې وګورئ علماء کرام د خلافت لپاره شروع دي چې عملی نفاذ د خلافت وشي. که مدرسو کې علماء کرام وګورئ، ختم نبوت ولا وګورئ، یعنی د علماء دیوبند چې څومره شعبې دي، څومره تنظیمونه دي، د دې ټول سعی او کوشش دی د پاره دی چې خلافت قایم شي، خلافت عملی طور باندې نافذ شي. الله پاک ته هدایت نصیب کی. د خلافت د پاره صرف او صرف ستا کوششونه نه دي، د علماء دیوبند په هر شعبه کې کوشش شته. د خواته ته په نظر نه راځي، د کوئی چیندخ ځان نه جوړو. ابو خلافت چې خلافت د پاره قیام د پاره لوی رکوټ تاسو یې، ځکه چې خلافت مونږ وایو چې د جمهوریت لاره باندې راشي. تاسو وایي چې یو بل لاره د اختیار کړي او ته د جمهوریت لارې مخالفت کوي. مونږ د ستا مخالفت نه کوو. د الله بنده څه کم عقل انسان یې. ابو عبیده حقانی وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، چې د مناظرې په کوم شرایط جایز دي او په کوم شرایط ناجایز دي وضاحت وکړي. ابو عبیده حقانی صاحب مناظرې دپاره په قرآن او حدیث کې قرآن کې صرف دا راغلی دي چې مناظره کوي، چا سره مباحثه کوي، مجادله کوي، په احسن طریقې سره کوم. لکه څنګه چې قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب یو کلیپ چلیږي، اوس هغه بیان کړي بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. نو بهترین طریقې سره، په احسن طریقې سره، یعنی په ښه انداز سره مناظره کوه. دا د قرآن مخالفت دی چې ته په ښه انداز سره نه کوې، په کنزلو لبو لهجه کې، په سخته لهجه کې خبرې کوي. د بعض عالمان چې کم دي او بعض صفحاء الاحلام طلباء کرام د سخته لهجه دوی ته د مخکې ریکارډ صحیح شوی دی، د سخته لهجه او د قرآن خلاف د سخته لهجه دا دوی ته خوند ورکوي. یو مولا بیان مې اورېدو، نوم به نه اخلم، د کوړي مولا نو د پلار په ګدۍ باندې ناست دی، وایي چې
دا سخته لهجه پکار ده. سخته لهجه ولې پکار ده؟ قرآن مخالفت ولې کوي؟ د ستا عقل د قرآن نه زیات دی. قرآن کې الله وایي چې سخته لهجه نه ده پکار، دا فایده نه وررسوي، او ته وایې چې سخته لهجه پکار ده. قولا له قولا لین. قرآن پاک کې بار بار الله وایي سخته لهجه فایده نه ورکوي. موسی علیه السلام ته الله پاک وایي چې زه پیغمبري درکوم، لاړ شه، خو فرعون ته چې نرمه خبره کوه، او تا ته چې مخامخ مناظر ناس وي، هغه د فرعون نه غټ کافر خو به نه ناس درته، او ته که ډېر نیک د موسی علیه السلام نه خو ډېر نیک نه، لوی علم نه، هغه ته الله حکم کړی چې قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. د الله بندگانو نرمه لهجه دا استعمالوي، او د صفهاء الاحلام د طلباء کرام چې کم دي، دا د دې خلکو د کم چې د ژبې نه تیز دي، کنځلې کوي، بدرد وایي، د مناظرینو تا واو وایي، د فتنې پسې روان دي، لکه د عمران خان فتنه څومره خلک پسې روان، نو دارنګې د تیز چې دي د ژبې نه، د بدرد چې وایي، په دې پسې ډېر خلک روان دي. اگر چې مونږ پلیټفارم ورکړی دارالافتا ته د خلکو ته چې راشئ مناظره تاسو ته وکړو، اسلامي طریقې باندې تاسو سره مناظره وکړو، دلته نه راځي. خو لیکن چې څوک کنځلې کوي، بدرد وایي، قسمونه کوي. یو مناظر ما بیان اورېدو، په یو بیان کې 60 قسمونه وکړ. حدیث کې راځي چې دروغجن انسان دغه دی چې قسمونه کوي. یو مناظر ما اورېدو زمونږ کس دی، 60 قسمونه په یو بیان کې وکړ، ما وشمر. د الله بندگان او دا مسلمان پسې روان دي، دا بهترین مناظر دی. فتنې پسې خلک ډېر رواني، صفاء الاحلام. او بل صورت چې د کومه لهجه او کومه طریقه چې د طالبانو د عالمانو اختیار کړې ده، که ستاسو مور او پلار دغه لهجه د سوشل میډیا، خو ستاسو مور او پلار ګوري نه، او کوی کتلې په سوشل میډیا باندې چې تمام مدرسې ته لېږلې، او ته چې زنده باد او مرداباد، زنده باد او مرداباد، سبق ته نه وایي، او کنځلې کوي عالمانو ته، بیا خپلو عالمانو ته، چې مور او پلار به ان شاء الله چې ډېر افسوس کوي پتا باندې، او که قبر کې خبر شي چې ما زوی سبق ته لېږلې، او د مليانو زنده باد او مرده مليانو پسې بدرد وایي. د خپل استاد اعلا د پر اوچتوالی د پر د نور علماء بیزتی کبار صورت ابو عبیده صاحب دغه زمونږه فقهي مسائل دي، فقهي مسائل را لګي. هغه فقهي مسائل چې تاسو ته معلوم دي، هم چې معاشره ته فائدہ رسي، را لګي. سمینا بی بی وای چې مفتی دنیا د لکه څنګه چې الله ته و شرمول چې سړی او ځان ته نوم د خزه یخې دي، الله دې نور مو شرمو. محمد ایاز وای چې مفتی صاحب عرب الله نوم کې خودل دا ټیک نه دی. عتیق الرحمن سلام کړه وای کپڑے دھونے کا طریقہ بتایا. نو عتیق الرحمن صاحب تاسو سره نږدې چې کم دوبي یا غلا ولاړ شي، دا طریقہ بدرته اوخی، مونږ دا کار چرته نه کړي. خاطه ته طریقہ اوخایم چې کله کپڑے وینځي نو په پاک ماشین کې چې بل فرض وینځي، نو ماشین نه راو باسا، چې ماشین نه راو باسي، نو بیا په صفا او به یو ځلی اچوا چې پټولو وبو باندې پټولو کپړو باندې صفا او بهيږي. یو طریقه دا ده. او که بغیر ماشین نه وینځي نو درې واره چې ته په کپړو باندې او بهوي، اگر چې په دې کې داغ پاتې وي، بیا هم دغه کپڑے پاکې شوي چې درې واره ته سو کې او په او بهي. رحمت گل سلام کړه، وعلیکم السلام. مفتی سے لوگ کہتے کہ جو شخص باپ کے ساتھ ظلم کرے، اس کے اولاد اس کے ساتھ ظلم کرے تو پھر تسلسل کب تک جاری رہے گا، لیکن اس کی اولاد کا کیا قصور ہے. رحمت ګل صاحب دا مکافات عمل چې کومه قاعده او فرموله ده د قرآن او حدیث مطابق نه ده. لکه دا خبره چې تا چا سره زنا وکړه، ستا سره به څوک زنا کوي، دا د قرآن او حدیث مطابق نه ده، د ځان نه خلکو ایجاد کړې ده. او پلار سره دی چې زیاتی وکړو نو اولاد به الله پاک دغه نفرمانه پیدا کوي، داسې نه ده. اولاد چې په خپل نفرمانه د نفرمانه اولاد خو خامخا د پلارو نفرمانی کوي. نصیر الجلال سلام کړي، وعلیکم السلام. عتیق الرحمن ماشاءالله. صدیق چترلی صاحب ته سلام کړي. حشمت افریدی ماشاءالله. صلاح الدین صلاح سلام علیکم. مولانا نصیر صاحب خوس ماشاءالله مفتی دی، مفتی ناصر چترلی صاحب سلام علیکم. مفتی د زړه څخه فائدہ پر تاسو وظیفه طریقه او خیا. صلاح الدین سلو صاحب بهترینه خبره ده چې وخت در سره په تبلیغ کې وخلګوا، او چې کم پیران زمونږه دیوبند پیران دی اغنه ذکر او اذکار اخلا د سره د زړه صفای کی، او کتا سره وخت نی مقانوي نو ذکر کوه، لا اله الا الله ډیر وایا، لا اله الا الله او درود شریف ډیر وایا، او زړه صفای بد نظرۍ نه ځان بچ کوه. د سره رضی په موبایل کې
د غلط تصویرونو نه ځان بچ کوه، په دې سره به د زړه صفایي راشي. عارف خان وایي چې څوک د نظر صفایي نه کوي هغه زړه غټ وي، هغه زړه صفایي قطعا نه راځي. عارف خان وایي چې مفتی صاحب سلام کړی، وعلیکم السلام. محمد ابراهیم فاروقي وایي چې د اوس چې کوم اختلاف شروع ستاسو په خپل منځ کې دي په کوم نظر ګورئ؟ زما خو چا سره اختلاف نشته الحمدلله. محمد ابراهیم فاروقي صاحب زما د چا سره هیڅ قسم اختلاف نشته، چې بیا دروغ نه ووایي بغیر تحقیق نه څه خبره نه وکړي. زمونږ د خپل مسلک چې څومره ملګري دي زه د هغو حمایت کوم، او چې کم علما کرام دي هغو ته د قدر په نظر سره ګورم. البته که بل طرف نه ماته څوک د قدر په نظر نه ګوري زما سره اختلاف وي نو زما خو نه شو که نه، خو هغه ته ووایه. او ما د چا سره الحمدلله اختلاف نشته. ما سره چې څوک بد کوي زه یې بلکل یادوم نه، ما نه هیر شوي چې ما سره چا بد کړي. الحمدلله زه چې تاسو ته ناست یو په منبر باندې قرآن او حدیث بیانوم نو الحمدلله کوشش کوم چې خپله پې عمل وکړو. نو زه قطعا د چا سره اختلاف نه ساتم، بیا خپلو ملګرو سره قطعا اختلاف نه ساتم. ظهور احمد سلام کړی، وعلیکم السلام. سید الله وی سلام علیکم. چې د لمونځ مولوي روح الله اسماعیل چې کومه غویما جوړه کړې په سوشل میډیا دا لږه پویه دا علما ډېره بدنامي کوي، دا په دې مولانا څه چل شوی؟ سید الله صاحب د هر عالم د هر طالب نه د مور و پلار دا توقع وي چې دنه پرهیزګاره عالم جوړ شي، پرهیزګاره عالم ته جوړ شي، نیک عالم ته جوړ شي، د قرآن او حدیث خدمت وکړي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام عشق په زړه کې راشي او خلک ورته وایي چې ډېر ښه سړی دی. د چا مور و پلار دا نه غواړي چې زما بچی د مدرسې ته لاړ شي هغه نه د غونډا جوړ شي، دهشتګرد ته جوړ شي، فحش ګویي ته جوړ فحش ګویا ته جوړ شي. خو قیامت په ورځ به موږ تاسو نه د عالمانو نه د هر یو طالب چا سره چې څوک طالبان پاتې کېږي، موږ دارالافتا کې دا کسان دي، د هر یو به ما نه تپوس کېږي چې تا د اخلاقي معیار باندې دوی څومره تربیت کړی. نو زه نه غواړم چې خپل بوج ځان سره د طالبانو بوج ځان سره قیامت په ورځ. نو طالبانو عالمانو له پکار دي چې د طلبه کرامو ښه ښکلې تربیت کوي، ښکلې تربیت ته وکړي او خولې دې پاکې کړي. د خولې چې پاکې شي نو دا ښه تربیت دی. حکمت طالب وایي چې خلافت تر ننه ولې رانغلو چې په جمهوري لار د دنیا په کم ملک راغلو. حکمت طالب صاحب خلافت کله راغلی دی په جمهوري لاره باندې، یعنی په پرامن لاره باندې. ټولو نه اول خلافت چې نبی علیه السلام په مدینه کې قایم کړی دی، ټولو نه اول په جنگ نه راغلی. مدینه کې ریاست کله قایم شوی په مدینه کې کنه نو په اخلاقو سره مدینه فتح شو، په کې خلافت قایم شو. د یمن چې کم ملک هغه په جنگ نه دی فتح شوی، هغه په دعوت تبلیغ په امن لاره باندې هغه کې هم خلافت راغلی. او زمونږ ملک چې آزاد شوی دی هم هغه هم په جمهوري لاره په امن لاره باندې آزاد شوی دی. د درې مثالونه مې درکړ. حکمت صاحب امید دی چې سر به دې په خلاص شوي. سعید خان وایي چې السلام علیکم. بله خبره حکمت طالب صاحب که بالفرض ته کوشش کوې پر امن طریقې سره خلافت نه راځي نو ته به الله ته ووایه چې ما خو خپل کوشش کړی و که نه، بیا خلاص یې غاړه د اخلاصه ده ښه، ځکه چې عالمانو تا ته کومه فتوا درکوي په هغې پسې ځه. الله به الله به ګردن مولا. سعید خان وایي سلام علیکم، الله پاک دې ډېر عمر درکړي، خوشحاله زندګي. یونس علیه السلام د مچھلي خټه کې 100 ورځې په دې لږه روشني واش. روایتونو کې راځي الله پاک تعالی م عزت نصیب کړي چې یونس علیه السلام 40 ورځې و. او نثار احمد وایي چې دا شپې خوب نه راځي وظیفه چاته شپې خوب نه ورځي نو دا دی وایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. به درودم وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. چې تا ته لس پیرې یا دې نه زیات وای نو انشاءالله خوب به درغلی. ابو منصور وایي چې د یو کور دا ونې جرړه چې بل کور ته وړي او میوه وکړي، دا میوه د چا ده؟ میوه د کور چا په کور کې چې د ونه ده، جرړه خو یو طرف ته بل طرف ته ځي، دې ته اعتبار نشته ده. سید علی شاه حقانی صاحب وایي چې مفتی صاحب محترم یو سوال دی چې چرسدې په یو مدرسه یا چا مرید خخ کړی دی او یا د شرانجې استغفر الله مدرسې دې لپاره وقف نه دي چې ته پکې کې مریدان خخوي. مدرسې مسجدونه د دې لپاره چا نه دي وقف کړي چې ته پکې مړي خخای. نو سید علی شاه حقانی صاحب قطعا جایز نه دي
دا مدرسې د پر چې کوم ځمکه وقف شي هغه د مدرسې مصالحو د پر وقف شي مړیو د پر نه دی وقف وړي د پر خپل ځمکې او دارنګه مسجد کې هم مړي خول جایز نه دی په مدرسو کې خول جایز نه دی ها تب وای زمونږ استاد الله پاک ته جنت نصیب کړي دی حسن جان صاحب په مدرسې کې خښ شوی دی نو هغه جواب اوره چې هغه چې کوم چا چې ځمکه وقف شوی کړي دا هغه ژوندی دی هغه بخپل دغه ځای ورته قبرستان ته وقف کړی دی او په دې باندې زه ګوایم چې دا کله دا مدرسه ته وقف کېدله نو زه به ورسره نو ګاډي کې ورسره تلم په اول کال په هغې کال شهید هم شو نو دا یو کس دته وقف کړی یو طالب پکې نو د ټوله ځمکه ورته وقف کړه او دا ځای ورته قبرستان ته وقف کړی دی جی حقانی صاحب امید دی چې ستاسو جواب شوی کني شوی بیا راولېږه لزری جوانان وی چې مفتی صاحب قربان دې شم وحی کې څومره اقسام دي لږ اقسام بیان کا لزری جنم تانم قربان شم دی وحی غټ اقسام دوا دي چې وحی وا مطلوب او یو غیر مطلوب یو وحیدا د قرآن دی او یو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زبان باندې چې کوم الفاظ د شوي دي هغه ته مو وایي چې دا هم د الله طرف نه الهام شوي دي د الله طرف نه الهام شوي دي کم شرعي احادیث دي کوم شرعي د نبی علیه السلام اقوال دي دا د الله طرف نه الهام شوي دي خو په ژبه د نبی علیه السلام راغلي دي وما ينطق عن الهوى په دې باندې دال دی قاری حبیب حنفی وایي چې په مړي پسې خیرات د وحي د نور اقسام کته اورېدلي وي لزري جنان علما کرام دا لغوي په معنا باندې لکه خوب شو او نور وغیره وغیره دا په لغوي معنا سره دي اصطلاحي د دوه اقسام دي چې ما درته ذکر کړم کال کوم ته پروګرام کوم خاجي پیر صاحب خا ته لایف پروګرام چلو تاسو دې کار کې صحیح نادان یار وای چې پمړی پسې دا حضرت پیر مفتی ګور علی شاه صاحب کال راغی دوران کې دعا ورته کو الله دې د عمر کې برکت واشي الله پاک دې د فیوز او برکات په ټوله دنیا کې خواره ورکړي امين ډېر پرهیزګار او ډېر عاجز بنده دی ډېر انکساره سړی کامل فرد چې دی هغه نبی علیه السلام دی خو د تاسو چې کله معاملات ورسره راشي تعلق راشي نو پیر صاحب چې مفتی ګورلی شاه صاحب ډېر محقق سړی هم دی او ډېر فقیر سړی دی یعنې عاجز سړی دی په دې نه بهترین ته وصف بل نشته چې چا کې عاجزي راشي نه په ما کې شته نه په تا کې شته او په پیر صاحب کې شته ډېر بهترین وصف دی چې دا وصف چا کې راغی بس الله پاک جنت ته بوتلی دی انشاءالله زه ضامن یم چې دی به جنت ته خامخا چې دا پیر صاحب په شان عاجزي پکې ډېره ده الله پاک ته د فیوز او د برکات چې په دنیا کې خوره ورکړي مخکې فرمایي نادان یار سلام کړی مفتی صاحب علیکم السلام سید الله ویلي چې دغه مناظرې ولا په کول غواړي خان سید وجه السلام علیکم ټولو ته زه دوبۍ نه سلام کوم وعلیکم السلام خاص صاحب الله د خپل وطن ته سلام او غنیم راوله دوبۍ نه نصیر محمود وایي چې مفتی صاحب قبرستان के लिए 50 साल पहले वक़फ़ शुदा ज़मीन का दोबारा दावा करना कैसे है और इस वक़फ़ शुदा ज़मीन पर अपने घर के लिए पक्का रास्ता बनाना कैसे है چې 50 साल مخکې وقف شوی هغه ودستان نیکو وقف کړی کته متولی ګرځولې خو بیا داوا کول شي کنینا جی د جنازې نه پس دعا کول څنګه دی قاری خو بي حنفي صاحب جنازه خو په خپل باندې دعا ده خو البته کته د جنازې نه پس خلکو ته تقریر وکي بیان ورته وکي بیا بیان نه بعد بیا دعا کوي نو د خپل مجلس شو بیا ټیک تا शाह नवाज खान कादरी वही चे मौलाना कासिम ननौतवी साहब ने अपने किताब ताज़ीर उन्नास में लिखा है कर बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो जाए तो ख़ातमियत मोहम्मदी में फ़र्क नहीं आएगा मगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी ने नबूवत का दावा कर दिया तो क्या काज़िमत की दुरुस्त नहीं खा बरेली साहब शाहनवाज बरेली साहब तमा पोई कड़े ख़ुताब या दल तक ये नखपला तकाज़ा दे उखड़ ब्या वरा قاسم ننوتوی صاحب وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کومه مرتبه د ختمیت میلاو ده ختم نبوت دا د نبی علیه السلام یو مقام د مرتبه دی کنه دی دغه مرتبه د نبی علیه السلام ته الله یو مقام ورکړي کم صفت ورکړي چې دا
خاتم د انبیاء کرامو د خات نو کچرتا نبی علیہ السلام نه بعد بل رتلې خو نشي ځکه قاسم ننوتوی صاحب کتاب شته پای کې لیکلي چې څوک دا دعوا لري چې نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی راغلی دی نو دی وایي چې دا مسلمان د سره نه دی. ننوتوی صاحب خدا فتوا ده. اوس دی وایي چې بعض خلک په ذهن کې دا راغلي چې نبی علیہ السلام په آخر کې راغلی ځکه الله پاک اوچته درجه ورکړي. دی وایي چې نه که په آخر کې نه ورغلی بالفرض دنه بعد نورم انبیاء کرام راغلي او د په درجه کې فرق نه راځي. دا د نبی علیہ السلام تعریف کړي که ګستاخی کړي. ته خدا وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه فضیلت په دی وجه چې په آخر کې راغلی دی نو دی وایي چې نه که په آخر کې بالفرض نه ورغلی دا فضیلت د قائم و دائم صحیح دی که نه د دې پورې نه تړلی بلکې ته مخکې د کتاب وګوره ته خو به پوهېږې نه ته خو بریلی دی وایي چې د ټول انبیا کرام چې د نبی علیہ السلام نه مخکې راغلي پیله راغلي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فیض ورته ملو شي د نه فیض اخیستې بیا راغلي دي په خپله باندې د انبیا کرام چې دي که نه لکه په خپله باندې د ستوري رڼا نه دي د ستوري چې رڼا دي د سپوږمۍ چې رڼا ده د لمر د چا نه رڼا راخیستې سپوږمۍ او ستوري چا نه د لمر نه رڼا راخیستې د انبیا کرام چې څومره جوړ شوي دا د نبی علیہ السلام د فیض یې راخیستي انبیا کرام جوړ شوي دي. اوس که یو نبی د نبی علیہ السلام نه بعد راغی بالفرض خو نبی علیہ السلام نه فیض راخلي بیا به نبی جوړېږي که نه داسې دی که نه خو بیا د نبی علیہ السلام ختمیت چې کومه فضیلت و ختم نه شو که نه دا یو مثال پیش کړی د دې کې نبی علیہ السلام فضیلت بیان کړی. اوس ته وایې چې دې نه بعد مرزایي چې دوا وکړه هغې متعلق یې ویلي چې څوک دوا وکړي نو بیا هغه کافر دی هغه خو ته په نظر نه راځي. ننوتوی صاحب چې کومه هغه ده فتوا ده د الله بندګانو څه عجیبه سړی لکه الله قرآن پاک کې ویلي که چېرته الله نه علاوه بل دویم خدای وه الهه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدا که چېرته په ځمکه کې بل الله وي په کائناتو کې فساد به راغلی وي نو د دا مطلب چې بل به راځي دا خاص یو مثال دی. عجیبه خبره کوي بریلی صاحب چونکې علماء دیوبند د بدعاتو د شرک رد کوي جړې کټ کوي نو تاسو خولې د علماء دیوبند طرف ته راوړي دي. الله دې تاسو ته هدایت وکړي. توحید چې کوم دی دا خپل کا قرآن ومنه صحیح سنت ومنه. بدعات قرآن بدعات خو نوي نوي څیزونه دي اسلام کې چې څه دي اول په دې عمل وکړه اول په دې عمل نه دی کړی او نوی دین دی جوړ کړی نوی اسلام دی ځان نه جوړ کړی. ابو خالد وایي چې سلام علیکم وعلیکم السلام نن سبا زمانه کې پینټ شرټ سید الله وایي چې استعمال څنګه دی دا کم پینټ چې کم دی حجم پکې معلومیږي دا خو ټیک نه دی لکه کلاو چې بیا جایز دی. حجم پکې دا معنا چې پینټ ته اغستی وي یا بغیر د پینټ نه نو تا تخکارې ځنه د پینټ سره هم حجم دی معلومیږي که نه ګولۍ او موټۍ د ښکاري نو بیا ټیک نه ده. او محمد ابراهیم فاروقی فرمای چې د ندیم او د پیر ګوهر شاه صاحب چې کوم اختلاف شروع تاسو کوم یو سپورټ کوئ او غلطي ده چا ما خو درته اول وویل چې زه چا سره اختلاف نه کوم زه خپل مسلک ملګري چې څومره دي علما کرام دي هغو قدر کوم د ټولو زه قدر کوم احترام یې کوم او سپورټ چې ما شروع کو بیا خو ما اختلاف شروع کو چې زه د یو کس پکې سپورټ کوم نو بیا خو زه مخالف شوم کنه زه څه کمعقل طالب یم زه ستاسو په شان کمعقل یم چې یو استاد ستا زنده باد او مردباد وایم او بل ملا پسې خبرې کوم. زه مور او پلار مدرسې ته دې نه ولېږلی چې خپل استاد اوچتوالي دپاره د عالمانو بېزتي وکړو سپورټ چې زه کوم د بل عالم بېزتي به کوم. تاسو په سوشل میډیا ګورئ د کمنټونه ګورئ چې دا د عالمانو لهجه طالبانو داسې لهجه وي د عالمانو د اولیاء الله خلاف د پیرانو خلاف داسې لهجه وي یو چڼې برپاسي صرف د استاد خوشحالولو دپاره په لوی لوی عالمانو به دا رد کوي تنقید به کوي د الله نه یاریږي. حدیث کې راغلی دی چې من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب د الله دې پکړ نه یاریږي دا خلک زړور دي. مولوي صاحب یو کس ته جوب ملاویږي نوکري ملاویږي سرکاري وي خو لیکن د هغې ګیره شرعي وي نو
کم چې شریعت حدود دی کنه جی خو لیکن هغې ته وایي هغه کم ځای کې چې ورته نوکرمي هغه ورته وایي چې دا ګیره به ته کټ کړې یا به کمې یا به ختمې بالکلو نو دا جواب دې لپاره ګیره دا والی شي که نه شي والی جي نه شي وایلی بل ځای کې د رزق بندوبست وکړي صرف په دې نوکرۍ کې دته رزق شته ان ارضي واسعة فتهاجر فيها الله وایي چې بل ځای ته هجرت وکړه بل جواب وکړه که نه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق دا کاری جایز نه دی ګیره دې نه کلی دا جواب دې پرېږدئ مولوي صاحب زموږ یو بل ملګری تخصص عتیق الرحمن دین نه سوال کوي زموږ د علاقه کې دا دستور او رواج دی چې هلک او جنۍ وتښتي که نه نو بیا دوی کیني چې او دا جرګه وشي چې نو د هلک باندې پیسې مقرر کړي 10 لاک نو دا پیسې دین علي او هغې کې چې عالمان ناست خو د عالمانو خبر دومره معتبر نه وي څومره چې د عوامو خبره معتبر وي عتیق الرحمن صاحب ته غیر نظري ما کوه کلاس ته راځه یو خبره بله خبره دا ده چې هلک باندې پیسې کېدوي هغه پیسې په هغه باندې خرچ کېږي په میلمنو باندې دا ناجایز دي حرامې دي هلک باندې چې پیسې کېدوي بطور مهر دا جایز دي عالمانو له پکار دي چې خلک په دې مسله باندې پوه کړي حفیظ الله سلام کړی مفتی صاحب جزاک الله جعل مسله وضاحت کو جعل استباون د سبق شروع کړی دی الله بنده خو سوال وکړه کنه دا اجارې یو قسم دی کنه هغې ته پوز دی کوي جعل لکه زه تا ته چې ووایم چې یو کس دا سړی ما ته را پیدا کا ما نه زوی ورک شوی دی را پیدا کا نو څو پورې دی را پیدا دی که دومره پیسې دا د اجارې یو قسم دی نو دا اوس دلته زمونږ هغه ګوري فقاهت ته ګوري زمونږ علم ګوري د جعل مسلې وضاحت وکړه دا مدرسه ده د الله بنده مسایلو ته پوسونه کو وهاب خان وی سلام علیکم وعلیکم السلام الله د صحت در مولوي صاحب د محمد د هنګونه تپوس کوي چې د بجلي سړی استعمال کې غلط غلا بیا یې تلافۍ لپاره څه صورت دی چې هغه تلافي وکړي څنګه جي لکه بجلي د غلا استعمال کړی اوس د څه وکړي چې لکه مثال د ګناه د دې نه ختم شي حکومت ته د هغه پیسې جمع کړي څومره پیسې خوړل یا د حکومت ته جمع کړي حکومت قسمه قسمه خزانو دپاره فنډونه جمع کوي که دی جمع کړي سید الله وایي چې خپل استاد په خوب کې لیدل چې زما کور ته نه راغلی او خوراک څښاک کوي چې وفات شوي استاد تا لیدلی دی او تا کور ته راغلی خوراک څښاک کوي نو ستا په کور کې به انشاءالله چې رزق فرخه کړي که ژوندی استاد دی لیدلی دی نو ستا په علم او تعلیم چې ته کوې په یې کې به الله برکت شي حبیب الرحمان وی سلام علیکم یہ سوال تک قرآن حفظ کر کے بھول جائے تو گناہ ہوگا بالکل مفتی مسعود کا کلپ میں نے سنا اس نے کہا کہ گناہ نہیں ہے تھوڑا سا وضع گناہ شته پکې چا چې قرآن یاد کو او بیا یې هیر کو په دې کې ګناه ده یو ضعیف غوندې روایت کې راځي چې داسې به راپاسې چې په مخ په د غوښه نه لکه اکسرې په شان به راپاسې حسین احمد وئی چې السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب ایک اور از رہنمائی فرمائے نماز کے اندر تشہد کو بلند آواز سے بول سے پڑھنا سیدھا ثواب پکې راځي که نه سیدھا ثواب پې بالکل راځي چې تشهد چې دا پوچت آواز سره وه مفتی صاحب محترم سلام علیکم ثاقب الله حنفی و چې مفتی صاحب د ټینشن دپاره راته و یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا خو 40-41 دفعه وایه مخام نه پس او بله دا خبره ده چې کله لمونځ ته ودرېږي ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم درې ورې وایه په ځان باندې چوف کوه ښي طرف ته ګس طرف ته یې چوف کوه ټینشن مرض به دې ختم شي سید علي شاه حقاني صاحب وایي چې شامل لیکلي چې خخ وي نو باسې به آیا دا خبره صحیح ده صحیح ده حقاني صاحب خو تا پوره تفصیل ما ته نه دی رالیږلی شاید داسې هم کېدلی شي چې کم کس په مسجد کې نه په مدرسې کې مړې خخ کړی دی نو دا د خپل ذاتي جایداد وي نو دا خو خښولی شي که نه د ځان د وقف کړي یا واقفینو شرط لګولی چې دې کې مړی خښولی شي دې ته هم سوچ کوه ښه څوک را باندې دڼیا نه کوي مطلب کې دنیا وایي چې مفتی صاحب پیر صاحب مفتی صاحب مسله حل کوي انشاءالله چې نن سهار ما سره یو مفتی صاحب صحیب صاحب رابطه کړې سهار هغه ډېر مخلص ما ته ښکارېدو خبرونه ما لیدلی نه دی خو لیکن خبرونه یې پته ولی چې ډېر مخلص دی مفتی صحیب صاحب هغه په دې کوشش کوي او موږ ورته دعا کوو انشاءالله چې اخلاص سره وي دا به ډېر زر حل شي مخکې دا یو دوه ځله مونږ حل کړی و اخلاص په کار د حل به شي دا خپله کې خپل مسلک کوله دي رونه دي انشاءالله مسله به حل شي ښه مخکې ورپسې وایي مولوي صاحب ظهور د چا دې مسله به حل شي خو چې د کومه
د عالمانو پسې غپا کړي دا دوی مسله مشکله ده چې حل شي. چارسدین ظهور تپوس کوي چې وابیان په موږ د اعتراض کوي چې امام صاحب خپل کتاب نشته. ځنې استادان په دې فخر کوي چې د زما شاګرد چې د ما د پر ډېره غپا کوي. تاسو بل دی دا واقعي حقیقت دی چې زما شاګرد ما د پر غپا کوي. ولی په غلطه خبره اعدلوا هو اقرب للتقوى. نو شاګرد ته په قرآن خای کتب ورته دا خای چې ما د پر غپېږه. زنه استادان دې باندې فخر کوي چې زما داسې شاګردان دي چې ما د پر ډېر غپي. او اگر چې هغه شاګرد ته پته نه لګي چې زما مترک خلک څه سوچ کوي. سره عالم په نظر درته نه ګوري چې تغپا کوي. او خلک د مدرسو نه زړه تور شوی دی. ډېر طالبان یې راوبسل چې نوې سبقونه دا خدا سي مدرسو کې داسې کسان پیدا کیږي. بیا سکولو په مدرسې کې څه فرق شو بلکې د سکول ول اخلاق ښکلي دي په دې کسانو نه. د کمنټونه وګورئ تاسو سکول ول داسې کمنټونه نه کوي ځکه چې سکول ول د عالمانو پسې بدرد نه وي. زموږ طالبان په عالمانو پسې بدرد وي. سکول کسان بدرد وي خو عالمانو ډېره هغه کوي عزت یې کوي. ګستخ وایي دا ګستخي ده. دغه طالبانو نه اورېدلي او دا طالبان په خپله لګي په عالمانو پسې ګستخي کوي. او د دوی د وجه نه د څوک د عالمانو اوس قدر کوي نه د طالبانو کوي. نه په کور کې څوک شانه طالب جوړوي نه شانه ملا جوړوي. مزدوري ته ښه ده چې څه نه څه پیسې. زمونږ یو استاد والا دی وبخي نو هغه به طالبان را جمع کړ. نو وایي به وي چې تاسو سبق نه وایئ نو تاسو په دغه بازار کې پلش کوئ. پلشتي ده چې 20 روپۍ خو به پلار ته ورکوئ هغه به درنه خوشحاله وي. ریډۍ کې سبزي خرڅوئ نو مور و پلار خو به درنه خوشحاله چې سبق نه وایي. نو دا کنزلمارو ته زه وایم چې الله بندګانو دنیا کاروبار کوئ هغې سره بیا کنزلې کوئ بد نه ښکارئ. خو دا پګړۍ مګړۍ مو لرې کوئ دا سپینې کپړې مو لرې کوئ. ځان سره مفتیان ملی کوئ. یو خو دومره مفتیان دی په دروغ ډېر کړ 40 دین دورې پې کوئ بیا مفتي ورسره لیکئ. 40 دین د کنزلو کورس په یو کې بیا چې مفتي د مفتیانو نه خلکو زړونه تور کړ. مفتي فقه اصول فقه ویلی وي کنزلې نه وي زده کړي. اخلاق پکې وي اخلاق باندې مزین. د مفتیان چې دي دا مفتیان نه دي د الله بندگانو. د تاسو چې د کنزل مار دي ته مفتیان مو وای. د عوامو هم غلطي دي چې څوک زیاته کنزلې کې بدرد وای نو هغه ته تاسو وایي چې مفتی صاحب راغی مفتی صاحب. مولوی صاحب امام صاحب اهل عزیمت ولا کم خلق دي دعوت تبلیغ والا جی نصیر محمود وای زمین پر گھر کے لیے اپنا راستہ بنانا کیسے عشق ہوا. مفتی سے قبرستان کیسے وقف زمین پر قبرستان دی چې وقف کړی دی نو دا دی ویلی دی چې دا مې قبرستان ته وقف ته او ما ته پکې لاره وي دا شرط لګولی دا جهیز دی. جی دا امام صاحب خپل کتاب شته کنه جی وابیان د اعتراض امام صاحب ډېر کتابونه دي چې هغه په خپل لاس نه دي لیکلي یعنی په املا کړي دي. مخکې به کتابونه په خپل لاس نه لیکل شول املا کېدل به لکه که زه چې کوم کتاب لیکه که نه نو اوس دغه مفتی عثمان صاحب ما شروع کړی دی د هغه باندې چې د رسم المفتی ترجمه ولیکي شرع عقود رسم المفتی د عثمان صاحب ترجمه کوي. نو دا کتاب به دی ولیکي دا د ولیکه که ما ولیکه زه ورته وایم دغه داسې ولیکه. نو د املا به کوله مخکې امام صاحب ورته وی د به هغه املا کول لیکل به امام صاحب داسې کتابونه د 50 روپو لوټ دی یا د 10 روپو څومره لوټ هم وي جي دا بالمازه شي نو دې د پاکۍ څه طریقه پټرولو باندې به سپکای پټرولو سره نوټ نه خرابېږي په به درې ځله وینځي. مفتی صاحب سلام کړی وعلیکم السلام هدایت الله سعودي عرب نه الله دې خپل وطن ته سلام او غنیم راولا. ایاز الرحمن وایي چې مفتی صاحب ډاکټر ذکر نایک بیان سننا ٹھیک ہے. اول کې ما د تفصیل بیان کو او ما یو کو په دې باندې یو پوسټ هم چلاولې جناب وزیر جنان وزیر صاحب الله پاک د دنیا آخرت خیستا کی الله دې علم نورم زیات کی دې سلام کړی وعلیکم السلام. مفتی صاحب غیر مقلد وایي چې مونږ 4 امامانو خو مونږ چړ پکې کوو چې کم یو مسله ټیک وي هغه آلو امام مقلد ته تقلید نه کوو ښه مونږ ټولو کې چاڼ کوو. ښه دی وایي چې غیر مقلدینو وایي چې مونږ هم تقلید کوو. نو غیر مقلدین خو چې تقلید چې هر چا کوي نو د کفر او شرک ته دوی اوس وایي چې مونږ تقلید کوو خو د څلور وړه کوو تاسو د یو کوئ. نو مونږ یو شرک کوو تاسو څلور ځله شرک کوئ بیا دا خو دا منه شو. او بله خبره ده چې دروغ وایي چې مونږ د څلورو امامانو غږ کوو چې یو
مجتهد ته ومنلو چې دا مجتهد به ماته قرآن او حدیث مطابق راښیي په دې د اعتماد وکړو نو په هره مسله کې هغې پسې ځه که نه نو یو مسله کې یو امام پسې ځې بله سې بل دغه خواهشاتو تابعداري ته کوې یا ته د مجتهد نه لوی عالم یې ته ښه پوهې چې دا مسله دی کمزوري کړې او دا یې مضبوطه کړې بیا ته په خپله امام یې که نه بیا خو غټ مجتهد یې دا دروغجن خلک دي فدا حسین محمدي وایي چې قرآن آیات نه درځي او فتوې ورکوي کوم ځای کې مو قرآن آیات نه دی ویلی فدا حسین محمدي صاحب خو الله پاک ګمراه کړی ما خیال 3 طلاق ولای ځنه خلک 3 طلاقونه واشي بیا غیر مقلد شي محمد خان وایي چې قیا تویز کرنے ایمان کمزور ہوتا ہے تویزونه خو ایمان نه کمزور کی تویز خو علاج دی کولای شي حنیف الله وایي چې څوک چې بدعتي وي هغه په جنت ته ځي بالکل بزي کافر خو نه شو शाहनवाज भी बिदाती हुई कि मेरा सवाल आपने पूरा पढ़ा भी नहीं और जवाब देना शुरू कर दिया है दुमरा घट घट सोलूना मूंगा नशू पढ़ा वाले ता मा ډېر جوابونه په موبایل در کړي او تا ودا کړي زه درځم یو کال شو 3 کال شو ترا نغله اسد الله هاشمي وي سلام علیکم مفتی صاحب محترم تعالی الله عمرک اگر پیشانی می د سپیشل دواره تو کہ الله پاک ته اسد الله هاشمي صاحب ټوله پریشانه ختمي کی تاسو ورته امين الله پاک ته لکه څنګه موسی علیہ السلام ته دریا په سمندر کې لار ورکړه الله پاک ته اسد الله هاشمي صاحب ته ټوله بند لار کولاو کی حیدر حبیب الرحمن و سلام علیکم سوال تک قرآن حفظ کرے بھول جائے دی جواب مادر کا مطلب کہ دنیا پیر سے مفتی صاحب کو مسئلہ جواب میں در کا اریان سے ہوئی سلام علیکم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے شراب نوشی پشاور کی ډیر زیاته شوی الله دې مسلمان ته وساتي الله پاک دې ته هدایت نصیب کړي نور الامین وزیر وایي چې سلام علیکم الله استاسو عمر کې برکت وایي نور الامین صاحب ډیر مننه دا ویډیو خلکو ته شیر کوئ دا ډیر مسائل اهم مسائل دي چې تاسو په وجه خلک مسائل زده کوي تاسو د پر صدقه جاریه ده مفت کې ثواب درته ملويږي خلک ثوابونه په پیسو ګټي ته په مفت باندې په شیر کولو ثواب درته ملوي فدا الله وی چې مفتی صاحب معذور لڑکی جس کا والد صاحب نصاب ہو چې پلاری صاحب نصاب خود جینې لسن نور کوي نو دې باندې زکات کیږي چې معذور ای فدا الله دې باندې زکات کی محمد صمد انور وی سلام علیکم مسجد پیسې اساسی خپل استعمال کې راوستل شي نه مفتی صاحب نسوار کنه شکر نه حرام نه حرام نه لزریجه سلام علیکم وای چې کم خلق په ما ایمان راوړل نه کمال وکړي نو دا خلق بز ضرور د زمکا خلیفہ زکا ضرور د زمکا خلیفہ جوړم اوس منځونه هم خلق کوي روزه هم ستي او تبلیغ هم کوي حج هم کوي خو مسلمانانو ته خلافت ملاو نشو نو دا کم نیک عمل دی خلافت د لپاره چې کم لارې دي دا خو ارسړې وي ز خلافت غواړم اوس چې کله علماء کرام درته وي چې ماته ووټ راکا رای راکا وینا درنه نه غوړي به وینا خو لا پرې دا ووټ نه ورکای نو ډېر خلک دي چې هغه په خپل باندې الله پاک ورکوي خدای غواړي نه الله پاک یقینا چې څوک لمونځ کوي مسلمان یې د خلافت ورکوي خو چې مسلمان یې خپل نه غواړي نو الله څنګه ورکي کته غواړي خو ووټ په عالمانو لا ورکړه وکنه تیو ځلې عالمان ټول وازمیا چې دوی د خلافت را ولی او کنه را او ته نه ورکای چې ووټ نه ورکای نو تبه خلافت د پر بیا وینه څنګه ورکې نوٹ په څنګه ورکې دی الله بندگانو د عوامو غلطۍ دي الله پاک خلافت ورکي لار ورته برابر کړی دا صرف ووټ ورک په ووټ باندې خلافت راځي ته ووټ نه ورکای شیخ رشید لور کې ووټ شیخ رشید را ورکې او خلافت چې کم دی هغه دی عالمانو نه غواړي شیخ رشید خو ته ووټ خلافت نه راولي تا ته خو نور سيزونه بدر تام کی افغانستان کې اکثریت چې وکنه هغه خلافت غوښتو الله را وست ابو بکر صدیق وایي چې مسجد ایک امام مسجد کے گھر میں رہتا تھا وہ امام مسجد بھی نہیں ہے لیکن گھر پر اس کا قبضہ ہے جائز نہیں زدہ پارا امام تھا کور خلیقی فضل احمد سری ماشاءاللہ محمد ایاز وفا سلام علیکم وعلیکم السلام آن لائن درس نظامی آج کل شروع ہے اس کے بارے میں چیز نه شکولا مخامخ نو آنلاین یې کوه سنه زده کړه کوه آنلاین یې کوه کتابونه خپله ګوره خو دین زده کړه کوه راز حامد گجرات نه وایي چې اخلاص کی نعمت کی دعا کی ضرورت ہے الله پاک ته موږ ټولو ته اخلاص نصیب کړي بهترین سوال تاسو کړ ارشد خان وایي سلام علیکم سعودینا د الله پاک خپل وطن ته سلام او غنم راول فدیان ختم نبوت وایي کتاب لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا ہو گیا کوئی جھوٹا نبی کے لیے دا سوال د ډېر غټ شوی اس کی معنی مرتد کے اگر ایسا کوئی حوالہ ہے تو نانوتوی صاحب فتوی شته چې هغه ورته په دغه کتاب کې ورته ویلي دي چې نشي راتلی نبی علیه الصلاۃ والسلام
خاتم النبیین دا مرتبے پر لحاظ سر حمد مرتبے دا مقام پر لحاظ سر زمانے پر لحاظ سر حمد زمانے پر لحاظ سر حمد او دا مکان پر لحاظ سر حمد او سوک چے پدے کے دا یو دا واقعی مسلمان نہ دے رضا حامد گجرات ہوئی چے ملاوٹ شدہ نہیں آگے بیجنا سگرن سوئے بیجنا خرسولے شے او ملاوٹ شدہ چی تر تا پتہ نہیں بیا خو خرسولے شے عظیم سلام کرے وعلیکم السلام علیم سلام وعلیکم السلام جی سوال ہویا دا جی مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے جو بعض درباری لوگ ان کے قتل کے فتوے دے رہے ہیں اور کو گستاخی قرار دیں جبکہ وہ توبہ بھی کر چکے ہیں اور معذرت بھی کر چکے ہیں جی اپنے الفاظ بھی واپس لے چکے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب دیوبند کا ایک مایہ مبلغ ہے، عالمی سطح پر وہ دیوبند کا نمائندہ ہے، سفیر ہے. علماء دیوبند کا جو صحیح منہج صحیح مسلک ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طارق مسعود صاحب کے ذریعے پھیلایا ہے. تو یہ لوگ ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہے. پہلے کہا کہ طارق مسعود صاحب، میں نے یہ کلپ میں سنا کہ وہ کہتے تھے کہ طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ مختار کل اگر کوئی کہے بھی کفر ہے، اگر بعض اختیارات بھی غیر اللہ کے لیے کوئی مانے تو وہ بھی کفر ہے. تو صحیح کہا ہے اس میں. اس نے کہا کہ اس نے کفریہ بات کی. بریلی صاحب نے کہا صحیح کہا ہے، ما فوق الاسباب بعض تو چھوڑو، ایک ما فوق الاسباب اگر کوئی اختیار غیر اللہ کے لیے آپ سمجھتے ہو تو تم یہ تو کفر ہے، شرک ہے. کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے ما فوق الاسباب اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، غیر اللہ کو بعض نہیں، ایک بھی حاصل نہیں. دوسری بات کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بالکل نہ گستاخی کا ارادہ کیا ہے. وہ ایک عاشق رسول ہے، وہ ایک صوفی ہے، وہ رشید احمد لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کا تربیت یافتہ مفتی صاحب ہے، بہترین عالم ہے. تو یہ بریلوی حضرات، یہ بدعتی حضرات، ان سے پہلے کچھ سوالات کیے تھے، وہ سوالات کے جوابات ابھی تک وہ نہ دے سکے. اب بھی انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کو گستاخ ثابت کرو. اور ہمارے اپنے علماء دیوبند کے جو لوگ ہیں، ان سادہ مزاج لوگ، ان کے وہ اس مکر میں آ گئے. طارق مسعود صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ تم لوگ غیر اللہ سے، نبی علیہ السلام سے مدد مانگتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون کون سی چیزیں اللہ سے ہم مانگے اور کون سی چیزیں ہم رسول اللہ سے مانگے. کوئی اس کا جواب انہوں نے نہ دیا. انہوں نے پوچھا کہ اللہ سے ہم مانگے بہتر ہے کہ رسول سے مانگے یا دونوں سے مانگے، اس پہ کچھ دلیل دے. اور کون کون سی وہ فہرست بنائے، وہ چیزوں کی وہ فہرست بنائے کہ کون کون سی چیزیں ہم پیغمبر سے مانگے. اور کچھ سوالات پوچھے ہیں نا، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میرے خیال میں یوٹیوب میں پڑی ہوئی ہے. تو طارق مسعود صاحب نے ان کے وہ دم پہ پیر رکھا ہوا ہے. یہ جو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں طارق مسعود صاحب نے، یہ کتابوں میں نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں القاء کیے ہوئے. تو بریلوں کے پاس ان کی جوابات ہے نہیں. اب یہ کام انہوں نے شروع کیا. دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ بعض اختیارات بھی کفر ہے غیر اللہ کو ماننا، تو یہ بھی کتابوں میں نہیں مل رہا ہے. یہ سوال جو طارق مسعود صاحب نے کیا ہے، یا جو یہ فرمایا ہے، یہ جو نقطہ بیان کیا ہے، یہ الہامی نقطہ ہے. تو طارق مسعود صاحب الہامی نکات بیان کرتا ہے جو ان شرک پسند اور بدعت پسند لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے. تو لہٰذا میں اپنے دیوبند کے جو ہم مسلک لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے مکر و فریب میں نہ آؤ. اگر آج آپ ان کے مکر و فریب میں آئے تو کل وہ ہمارے دوسرے مبلغ طارق مسعود صاحب پر الزام لگائیں گے. یعنی ہمارے جتنے مبلغین ہیں ان لوگوں کا تو وتیرہ یہ ہے. علماء دیوبند کے جو بانی ہے نانوتوی صاحب، ان پہ بھی انہوں نے گستاخی کا الزام لگایا ہے. اور باقی جو عوام ہے بریلی عوام ہے، تمہارے جو علماء کرام ہے زیادہ یہ فتوے لگاتے کہ فلانا نے گستاخی کی ہے. ایک یہ ہے کہ یہ جو تمہارے الفاظ ہے یہ گستاخی کو مستلزم ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو التزام کرتے کہتے کہ انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہے، یہ گستاخ ہے. گستاخ اس کو کہتے ہیں جو التزام کرے اس بات کی. تو یہ بریلیوں کو اصول کفر، اصول تذلیل، اصول تفسیق یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ایک دوسرے ہمارے علماء پہ فتوے لگاتے. اچھا، بریلوی حضرات کو چاہیے کہ ان علماء کرام کو کہے کہ گستاخ اگر فلانا گستاخ ہے تو اس کو مارنا بھی ثواب ہے، تو تم ممبر پر کیوں بیٹھو؟ آگے ہو جاؤ، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں.
तुम आगे हो जाओ, इस मौलाना साहब को कत्ल करो कि जिसने गुस्ताखी की है। हमें क्यों हमारा क्यों मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो, हमारा क्यों आखिरत ख़राब कर रहे हो। आवाम को ये होना चाहिए, अगर आवाम कड़े हुए ना ये बरेलवी उलमा के साथ नहीं के ख़िलाफ़ कड़े हुए, बरेली उलमा जो गुस्ताखी या कुफर के फतवे लगाते, अगर इनके आवाम खड़े हुए कि अगर ये गुस्ताखी है, ये कुफर है, तो सामने आओ मौलाना साहब, ये सवाब तुम कमाओ, ये जिहाद तुम भी तो करो ना। तुम अपनी बीवी के साथ ऐश व इशरत के साथ मज़े उड़ा रहे हो बच्चों के साथ, और मुझे कहते हो कि ये गुस्ताखी, इसको मारो। तो ये बरेलवी जो आवाम है ये सादा है। इन लोगों का सोच ये है कि हमारे उलमा को पैसे दो, ज़ियारतों को पैसे दो, पीरों फ़कीरों को पैसे दो, फिर ना नमाज़ पढ़ो ना रोज़ा रखो, बस बख्शाए जन्नत चले जाओगे। ये इन लोगों का वो है सोच है। अल्लाह ताला हमको इन तमाम फितनों से बचाए। ये तकफीरी सोच है, ये खारिजी सोच है। अल्लाह ताला हम सबको इनसे बचाए। जज़ाकुमुल्लाह। आगे अफ़ीन कारोबार कौल अफ़ीन कारोबार कौल चिकम दे दा जायज़ दे, ज़का ची दा तो उलमा जायज़ लिखली ज़ा पदविया के इस्तेमालीगी आर्यान नूरुल्लाह अमीन से जुल्फ़िकार नोम संगा दे जायज़ दे खुले दे फ़दान ख़त्म नबूवत। मुफ्ती फरीद आपके नज़दीक भी तो मुफ्ती मुनीर शाकिर गुस्ताख़ है, आप इनको क्यों कत्ल नहीं। फ़दान ख़त्म नबूवत मैंने मकला गता वैली दी चे गुस्ताख़ थे, वो काफिर दे। मुफ्ती मुनीर शाकिर बांधे माँ द गुस्ताखे और द कुफर फतवा कम ज़ाय लगवली तासु मता उखे कनी दरोग दे वले वो। अलबत्ता ज़दा से वायम चे मुनीर शाकिर या फलन की मौला साहब चे दा कम कवल करे दा कुफरी कवल ले दा शिरकी कवल ले दे तविले शी इल्ज़ाम कुफर आओ चे दे हुई चे आओ बिल्कुल दा कवल मा करे दे ब्या दे तविले शी इल्तिज़ाम कुफर ब्या बज़वर तक कफिर हुआ। मुनीर शाकिर ता मकला गुस्ताख ए रसूल वैली चे सोक वर्ता गुस्ताख रसूल वई नो आगम मौला साहब ता हुआ चे रापासा चे जन्नत दे वरसाऊं वली जन्नत न से दा मौलानो साहबानो खबर मा हो रहे ज़ इल्ज़ाम कुफर खुवायम खामखा को इल्तिज़ाम कुफर वाला कार न कहो ज़का चा सड़े अखपलत मुनकिर दे तावील की नए मनी नु संग वर्त काफिर हुआ खबर अब निजान पया का चा वर्ता वैली अगता हुआ कि वर्षा मुनीर शाकिर साहब तो गुस्ताख वैली दी उसे कत्ल का ची जन्नत तवरस और का नए कत्ल की वर्ते दरोग दे वैली दी उस्ता कत्ल का ज़का ची मुसलमान त ची काफिर हुआ खुद काफिर शो मुलाबरा उनी से चिन्नजी या प्रे न दे वह थड़ा कलक खा मिम्बर जमीयत सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम शयान खुदा से मुहम्मल गुने नोम दे बल नोम पे किया जी लाइबा नोम जी लाइबा सही न दे दानो ला लबिया लाइबा ना लबिया अच्छा सो कोई जन्नत हुरा दा गाल लफ्ज़ लबिया लाम ज़बर ला बाज़िर बे आइन ज़बर आ ता दो पिश्तुन लबिया जी लाइबा गलत थे मख क्या है यो मुल्क वीज़े दे पर जी वादा शर्त देगा ना जी दा एजेंटान ची दे कागज़ों की अल तक जिन्हें से खबरों की अगले पैसे हर सागोई के कागज़ों की वो दिल वादों की तैयार वीज़ा वर की दे अलग ना इजाब ना कबूल इसम नहीं उसी दे अलग तरफ कागज़ी करवाए कि वादो उसी नूर इजाब कबूल नहीं दास वादा न की जी मख के वाया दुआ बाऊ को कम मलगरी जमूंगा और दुन की दिशे सुमर हजात या अल्लाह टोलो शरी हजात पूरा की या अल्लाह स्ता खजानों की हिस्स किस्म का मैं रजी जमूंगा सुमर और दुन की मलगरी दो टोलो हजात पूरा की कुरान और हदीस पोया मुंग नसीब सुमर मलगरी जमूंग दर इफ्ता सर ताल्लुक लरी ताउन वर सर के या अल्लाह तवर सर ताउन के तवर सर मददगार से तगैरती जाती दो सर ताउन कम मलगरी जमूंग तक किताबुन आखिरी दर इफ्ता दा पारा फ़िलहाल खुशा सनदी विली कचाओ विला गुत दुआओ कुछ अल्लाह दा गुत परसत के जरियाओ गर्जवी अखपल वतन त अल्लाह पाक मुसाफिर सलीम व गनिम रावली अल्लाह पाक ते औलाद नरीना वर त नसीब की शा औलाद चाचे वदुना पदर पर वदुना वर जमुन कम्मल गरी दा फारिग शिवी दी नासिर साहब दे उस्मान साहब इब्राहिम साहब दे अल्लाह पाक दुई पे इल्म उमर के बरकत वाशे अल्लाह पाक ते दुई वजूद च कम दे द खल्को दा पारा द इल्म मंबा व चश्मे व गर्जवी अल्लाह पाक ते जमुंगा मुसलमान च पे कम जे की द खुशहाली व गलबा दे नसीब की अल्लाह पाक ते जमुन मल्क इस्लामी निज़ाम नफिज़ द इम की व सल्लल्लाहु तआला अला खैर।